زه د تاسو ټولو شکریا ادا کوم، سوشل میډیا والا، پرنټ میډیا والا، الکترونیک میډیا، چې تاسو ماته نن ټیم راکړو. عزتمندو، دا نن چې زه تاسو مخې ته ناست یم، نو زه ډېر د مجبورۍ نه ناست یم. په نوښار کې د انټر پارټي الیکشن و چې زه د هغې چیرمین وم او د ما په نګرانۍ کې هر څه کیږو. خو په هغې کې څه مسټیکن راغلی ده چې د باچا خان مرکز نه پې سوالات پیچات دي او د مونږه خاص کر د نوښار نه هم. کله چې زه چیرمین شوم نو هغه یو داسې حالات و چې د ما سره د نوښار سټیک هولډر چې کوم د باچا خان مرکز والا ورته سټیک هولډر یایي، هغې دیرو ته به زه تلم، هغې ځایونو ته به تلم، هغې فارم سازۍ کې به ما سره هېڅ انټرسټ نه کولو، هېڅ کاپریشن به نه کولو. هغې د وجې نه یو خبره زه کومه چې په نوښار کې چې کوم د عوامي نشر پارټۍ د باچاخانۍ کوم غریب عوامو، کوم غریب خلک وو، هغه خلکو بړ چړ کر حصه واخیسته په فارم سازۍ کې. 3 تحصیلونه ما سره جهانګیرۍ، نوښار او پبي او جهانګیرۍ هغه خو ډېر ښه سموتلي طریقې سره روان وو. خو نوښار چې کوم و په هغې کې چې ما کوم چیرمین او کوم جنرل سیکرټري لګولی و، نو هغې د یوه لاس یوه فرد په لاس کې یرغمال شو. 2800 کاپۍ راغلي، 300 کاپۍ پبو ته لاړې، 500 کاپۍ جهانګیري ته لاړې، باقي چې څومره کاپۍ وې هغه نوښار ته لاړې. فارم سازۍ کې یو داسې موقع راغله چې مونږ د عوامي نشر پارټۍ څخه ملګري د نوښار چیرمین او جنرل سیکرټري ته لاړو، د کاپیو ډیمانډ یې وکړو. هغه ورته وایي چې مونږ ته کاپۍ نه دي را رسېدلي. هغه تنان ما ته راغلو، ما چیرمین او جنرل سیکرټري ته ویې راغلم چې تاسو ته خو ما کاپۍ درکړي دي، تاسو ولې په دې کاپیو کې امانت کې خیانت کوئ؟ څوک چې کاپۍ غواړي او په پراپر طریقې غواړي هغې ته کاپۍ ورکړه. ښه ته ده چې هلته د ما او د تحصیل چیرمین په منځ کې ډېرې خبرې وشوې، خو هغې ما ته نه ریکارډ راکولو، نه ما ته دا وی چې څومره کاپۍ ایشو شوي دي، نه یې دا وی چې ما سره څومره کاپۍ پرتې دي. هغې په ترخ کې یعنې یو بله خبره وه چې هغې دې څیز ته تیار نه و چې مونږ دا بل نورو ملګرو ته دا کاپۍ ورکړو. هغې سلسلې کې ما ته درخواستونه راغلو چې دا پاټو سټیډ ما سره اوس پرتې دي او ما به ټیم په ټیم باچا خان مرکز کې دا جمع کول، ځکه چې دې کې داسې ټیکنیکل خبرې وي چې ما وی چې د باچا خان مرکز چې کوم دی هغه به داخل کی، او زه به ټیم په ټیم هغې ته ورتلم، خو یا د هغې غفلت و یا په دې کې انټرسټ نه و. هغه مسله یې حل نه کړه، او چې هغه مسله یې حل نه کړه نو چې په نوښار کې تاسو ټولو ته پته ده چې پارټي په 2 ګروپو کې وه. یو ګروپ د فارم سازۍ نه بایکاټ وکړو چې هغې پرون پریس کانفرنس وکړی دی. که دغه ټیم کې د باچا خان مرکز انټرسټ شوی او د دې درخواستونو غم یې کړی نو نن به دا مسله نه راتله، نن به دا خبره نه راتله، نن به دا پارټي په 2 حصو کې نه تقسیمېده. عزتمندو، زه د الیکشن کمیشن چیرمین یم، زه د بخاسي نه په دې پارټۍ کې روان یم. د ګورنمنټ کالج پېښور نه ما دا جدوجهد شروع کړی د باچا خان د فلسفې په الیکشن کې دا کیسې کېږي. دلته د غازي بابا په حجرې کې الیکشن و، د دلارام حاجي صاحب هغه الیکشن ما په خپلو سترګو کتلی دی، ځکه چې هغه سره سیکرټري اطلاعات ما د ملک جمعه خان او د ملک اطلس الیکشن ما په خپلو سترګو کتلی دی، د جمال خټک او د عباس الیکشن ما په خپلو سترګو کتلی دی. خو بیا هم په هغې کې به الیکشن کمیشن موجود و، که دې هر څه کولو که الیکشن کمیشن به موجود و. دا په نوښار کې انوکه الیکشن و چې نه پکې الیکشن کمیشن چیرمین، نه د الیکشن کمیشن جنرل سیکرټري سخیل، نه د هغه ممبر یو موجود نه ده او د الیکشن کوي. اخر د دومره جلدي په کار څه ته وه؟ تاسو ته خو 28 تنان وفد ډېر راغلی دی نه 3-4 ورځې مخکې. په کار ده چې تاسو هغې ته کمیټي جوړه کړې وه، هغه 28 تنان مو اورېدلي.
کم چې منتخب ته ناندي هغه مو واورېدلی الیکشن کمیشن مو واورېدلو یغې په رڼا کې په هغې په روشنایه کې به تاسو دا تنظیم جوړ کړی یغې سیله دا شوه چې هغه به دې رغلو او درته به وي چې د الیکشن کمیشن چیرمین نه تپوس وکړئ نو تاسو ورته وایئ چې مونږ هغه ختم کړی دی چې زه مو ختم کړم دی ما جنرل سیکرټري خو و که نه چې زه مو ختم کړم ما کابینه خو وا که نه د هغې نه به مو تپوس کړی د ما د ختمېدو خبره چې دی کوله ما د ولي خان نه یو خبره زده کړې ده چې دلته په 88 کې وطن ته ټیکټ ورکړو او هغه ولي خان ته لاړو او ورته یې چې زه په سټوډنټ یم زه سټوډنټ یم ما په کلي کې ښې بدې نشته پېژنګلی مې نشته دا الیکشن به زه څنګه کړم نو ولي خان ورته ووی چې ما دا ټیکټ تا ته نه دی درکړی ته لاړ شه تا تنظیمونه هلته کې شته د هغې لمن ونیسه او هغه به مخکې ته ورپسې شه نو بیا ریزلټ ته وګوره هغه ریزلټ یې ما په سترګو کې پروت دی ما د ولي خان هغه خبره په غوږونو کې وه او ما دا ځلې اراده کړې وه چې دلته به جلي دلته به لکه د پسند ناپسند تنظیمونه نه راځي بلکې هغه تنظیمونه به راځي چې هغه په الیکشن کې کینډیډیټو ته جنګ کوي ځکه یې زه ختم کوم ما ګناه دغه وه چې ما یو ښه تنظیمي ډانچه راوسته په نوښار کې هغه تنظیم هغه نوښار چې څه وخت کې به دې ځای کې الیکشنونو 15 سیټه او 2 قومي سیټونه به یې ګټلو د دې پسند ناپسند په وجه نن نوښار تاسو ته معلوم دی نن نوښار تاسو ته معلوم دی چې په نوښار کې څه کېږي آیا زه دا سوال وچتم چې دا کوم الیکشن شوی دی دا آئیني دی دا قانوني دی او خفګان مې دا دی چې د ما صوبایي صدر د ما جنرل سیکرټري په هغه الیکشن کې ناست دي او هغه صوبایي صدر او هغه صوبایي جنرل سیکرټري چې هغه د سټوډنټ وختونه په تنظیمونو کې روان دي زه په 82 کې په ګورنمنټ کالج کې او دی په کالجونو کې مونږ ټول د بنیاد نه په تنظیمونو کې روان یو مونږ ته د تنظیم هر څه پته ده دې دا سوال تر اوسه اوچت کو چې دا غیر آئیني ده هماغه خبره راځي چې د پسند ناپسند ما چا شخصیات باندې گزار نه دی زه د آئین د لاندې به خبرې کوم زه به د قانون د لاندې خبرې کوم ولې تاسو څو د تنو دپاره آئین او قانون یرغمال کو دا الیکشن کون دا د الیکشن کمیشن چیرمین چې باچا خان مرکز باغې ته اډر کوي چې پلانټي تاریخ باندې مونږ الیکشن کوو د الیکشن کمیشن چیرمین به ځای وګوري کونسلرانو ته به اطلاع کوي ملګري به پوهیږي هغې نه بعد به هغې ته چې الیکشن ته راشئ نه د الیکشن کمیشن چیرمین پوهی دی نه جنرل سیکرټري پوهی دی نه ممبر پوهی دی یو غیر مطلقه شخص ته ټلیفون کړی دی هغه ورته دا انتظام کړی آیا دا قانوني دی آیا دا آئیني دی آیا دا ضلع نوشهر و په دې طریقه مونږ ټیکو ضلع نوشهر که ټیکوي نو هغې کې به یو کمیټي جوړوي چې د ټول پروسس نه ووځي هغې نه بعد به یې جوړوي دا خو هغه خبره شوه چې ما نه د اخبارونو والا په هغه شپې تپوس وکړو چې دا آئیني ده که قانوني ده نو ما جواب ورکړو چې جته میاں نور جمال ہوتے گیدرشی در سب قلال یو نور جمال دے پارا تاسو آئین معطل کو یو نور جمال دے پارا تاسو قانون معطل کو یو من ما ته راکې بیا تاسو چې څنګه سوال کوئ زه به جواب درکړم او زه هغه نیشنلي یم چې په دې ځای کې کرایسس جوړ شو په نوښار کې زه سیکرټري اطلاعات وم جمال خټک هغه کابینې ټولو استعفا ورکړه زاید هغه کابینې د تحصیل ټولو استعفا ورکړه او زه ورته پرنټه شوم چې زه استعفا نه ورکړم دا خل نه دی دا د پارټۍ خل نه دی چې تاسو دا قانون کوئ چاته چې اوږده ورکوئ لږ په ماضي باندې نظر وکړئ بالکل ورکړئ اوږدې خو لیکن د آئین او قانون لاندې
دا خو نه دی چې تاسو د څو هغه دپاره استعمالوئ او په هغه باندې زه چیرمین یم شپه ورځ په ما ځان باندې یو کړي ده هر یوې حجرې ته ځم هر یوې ادارې ته ځم هر یوه دوکان ته ځم د فارم سازۍ پاره د څه د سرې جنډې او د سرې ټوپۍ دپاره کاپۍ چې کومې دي چې ما ته څومره کاپۍ راغلي 2800 زه اوس یم چې 100 کاپۍ چې کومې دي چې په پریس کانفرنس کې پرون شوي دي 100 کاپۍ چې کوم دي یا کې د ما چیرمین او ما جنرل سیکرټري شامل و هغې نه اداره ده ناکامه کړه هغې ټیک لګیا دي هغې چې څه خبرې کړي هغې ټیک کړي دي هغې کې عام خلک نه وو زه بیا اپیل کوم صوبایي صدر ته صوبایي الیکشن کمیشن چیرمین ته چې کوم ناجایز تاسو وکړو موږ د پارټۍ د پرمختګ دپاره کوششونه کوو زه به تنقید کوم خو تنقید به د اصلاح دپاره کوم ځکه چې د پارټۍ کې د ماشومتوب نه ونیسي تر اوسه پورې هر یوه طوفان ته ما ځان نیولی دی هر یوه مشکلات ته ما ځان نیولی دی 40 سال بلکې 35 سال د نوشهر تنظیم کې زه پاتې یم د نوشهر د هر یوه سړي د مزاج باندې زه پوه یم خو دا یو انوکه الیکشن وشو او زه یم چې په صوبې کې به دغه شانتې الیکشن نه وي شوی په غونډې صوبې کې به دغه شانتې الیکشن نه وي شوی چې څنګه په نوشهره کې وشو د هغې غټه وجه دا ده چې دې کې پسند ناپسندو ځکه یې دا ټول بلډوز تاسو که څه امانت کې خیانت وشو د 100 کاپیو چې ما یوه پرت سره ایښې او بار بار به د ما پارټۍ ملګري تلو د هغه ځای نه به ریکارډ راخستو هغه ځای نه به هر څه راخستو یو کاپي نه وه انټري زه پخپله چې ویره وړم زه پخپله چې لاړم هلته ما ته هغه انکار وکړو نه ما ته ریکارډ شوی و دغه ځای نه اختلاف شروع شو چې پهله د دې 100 کاپیو علاج وکړئ هغې نه بعد به موږ فارم سازي کوو او ګټه خبره دا ده چې بیا فارم سازي واپس تله نو ما ته یو کاپي 1 روپۍ چا نه ده راکړې هلته کې هغې ډارې اخسته اول دا د قانون آیین خلاف ورزي ده څنګه تاسو یوه فرد نه کاپۍ اخلئ ما ته تر اوسه پورې د یو کانسلر پته نشته چې په نوښار کې کانسلر څوک ده دلته چې د الیکشن اعلان وشو ما ته خلکو ټلیفون کولو چې موږ ته لیست راکړه ځکه چې موږ د الیکشن کې ایسال وو او ما به ورته وي چې ما ته لیست نه میلاویږي ما ته لیست نه راکړئ نو زه تاسو ته یې کوم ځای نه لیست درکړم موږ د پارټۍ د الیکشن یو طریقې الیکشن کمیشن جوړ کړي د ضلع نه ونیسي تحصیلونو پورې او بیا لاندې ویسي پورې او بیا د ویسي الیکشن د تحصیل چیرمین او د جنرل سیکرټري کوي د تحصیلونو الیکشن چې کوم ده د ضلع چیرمین او هغه جنرل سیکرټري هغه کمیټي کوي او زه دې خبرې سره یو بله خبره دا ایډ کړم چې دلته 2 قانونه چلي 2 قانونه څنګه چلي چې زمونږ په آیین کې دا دي چې د الیکشن کمیشن چیرمین یا جنرل سیکرټري به نه د ضلع صدر راځي نه به د ضلع جنرل سیکرټري راځي او نه به د تحصیل صدر راځي نه به د تحصیل جنرل سیکرټري راځي نن الیکشن دی نن الیکشن دی په رسالپور کې د تحصیل زه ونه نه یم پوی نن ولې چې هغې ته پته ده چې د الیکشن چیرمین چې د سره کوم راز بازو هغه څرګندېږي او زه به ورته یم چې ته جنرل سیکرټري نه جوړېږي ته جنرل سیکرټري بخصیت الیکشن چیرمین نشي جوړېدا دې د وجې نه په ما باندې کاڼه کې شو زه پوه نه کوم مشه ډېر ښه سوال دی وکړو د منظور پښتون باره کې یا خو زه تاسو ته پهله ټوله دا خبره کوم چې اوس هم ما سره ټوکی په سر دی ما خپل ژوند په دې پارټۍ کې تېر کړی دی
تر کومې چې د منظور پښتون خبره راغله بالکل زه جرګو ته لاړ یم خو منظور پښتون په علاقې کې چې کوم غوبل جوړ دی او کوم هغه جوړه ده هغه د امن اواز ویچتوي او مونږ په خیبر پښتونخوا کې چې څوک د امن اواز ویچتوي هغه مرګتیا کوو یو سیاسي پارټي نه ده چې زه هغې کې اعلان وکړم او داسې خبره نشته چې زه بلې پارټۍ ته لاړ شم ځکه چې زه د مور د غوږ نه تر لخت پورې یو په سرې جنډې او په سرې ټوپۍ هغه ما اورېدلي دي یو خو مونږ انتشار نه پیدا کوو او زه خو پخپله په پارټۍ کې د برج کردار به ادا کوم خلک یې چې انتشار نو دا انتشار نه دی په آیین باندې سوال ویچتېدن دي نن یې ما سره داسې وشو سبا په صوبې کې د بل چا سره کېږي خبره داسې ده چې تاسو دا سوال وکړو چې نیکسټ پلای عمل به تاسو کوي ډېر اپشن شته زه په الیکشن کمیشن عدالت ته تللی شم زه په نورو تللی شم خو زما پهله چې کوم د پریس کانفرنس مطلب دا چې زه یم چې د باچاهن مرکز نه د کمیټې جوړه شي نو آخر د تباهۍ نه بچ کړي هغې د واوري او په هغې روښنایۍ کې د یو ښه تنظیم راولي په تحصیلونو کې هم په ضلع کې هم اوس ما خو تاسو ته ووایي چې آیین او د غیر قانون نو آیین او د غیر قانون باندې خو زه دا خبره کوم چې دا تنظیم چې کوم ده دا سراسر د آیین خلاف ورزي خاص کومه په 22 تاریخ میټینګ راوغوښتل شو او په 26 تاریخ باندې یو درې ملګري راغلو چې هغه ما نه د الیکشن کمیټې ممبرانو او نه د تحصیل ممبرانو ما ته راغلو نو ما ورته وویل ما داسې چل دی چې زه غیر آییني کار بالکل نه کوم زه به د آیین د لاندې قدم کېدم نن 23 تاریخ ته 27 باندې الیکشن ده که په دې څو ورځو کې ما ته صوبایي الیکشن کمیشن ټلیفون وکړو زه د هغه د ټلیفون بیا پابند یم که غیر آییني کار یې کړی هېڅ خبره نه ده زه به درځم خامخا به درځم او که وی نه کړو نو هر سړی سیاست د عزت دپاره کوي د ذلت دپاره یې نه کوي نو زه دا ذلت نشم برداشت کولی تاسو ټول ما ملګري یو تاسو په یوه ما اعتراض نشته خو زه دا ذلت نشم برداشت کولی کم از کم به زه نه درځم او د هغې ورځې نه ونیسئ تر 27 تاریخ پورې ما سره چا رابطه نه ده کړې ما سره بالکل چا رابطه نه ده کړې او بلکې داسې مې واورېدو چې هغې دا وایي چې په دې اعتراض دي نو چې په ما اعتراض دي نو ما په جنرال سیکرټري اعتراض دي هغه ته وایه ما په جنرال سیکرټري اعتراض دي ما په نورې کابینې اعتراض دی اعتراض خو کېږي په پارټیو کې څوک په خفه وي څوک په خوشحالي اعتراضات خو ډېر شوي دي تاسو هغې مات کړی دی اعتراضات خو ما ته د تحصیل په چیرمن او په جنرال سیکرټري بې انتخا راغلي دي ما سره دا اختیار و چې هغه ما ختم کړي یو نوه کمیټې مې جوړه کړې وه خو نه ما یو نوه کتاب نه کړ راوړ ما به خاموشي اختیاروله او چې څه خبره وه نو ما به د خپل چیرمن او تحصیل سیکرټري سره ډسکس کوله جیتے میاں نور جمال ہوتے لیډر شیډر سب حالات زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا د و نور جمال لپاره که د آییني ګڼې ګڼي وه غیر آییني ده ما په زاید وضاحت نشته د پارټۍ فیصلې دي پارټي به یې کوي مشران به یې کوي خو دا ګوته پې د خامخا ویچتون غواړم چې تا د دې ځای نه پبي یا جهانګیری صرف د تحصیل نوخار چیرمن او جنرال سیکرټري د په لاس کې واخیستلو او هلته د په مرکز کې چې هر څوک په لاس کې واخیستو زه نوم نشم اخیسته او ته لاړې هلته د ضلع کونسلرانو ورکوي ښه دا چې ثوابدید کونسلران چې کوم ثوابدید کونسلران دي چې ضلع جوړه شي دې دپاره چې که موږ سره څوک اعلان کوي یا بل څه کوي نو موږ کونسلري ورکولی شو هغې ثوابدید دست دې ورکړو کم از کم دا خو به ما سره سله کړي وه که نه
که ته په آیین نه پوهېدې نو زه خو په آیین پوهېدم که نه که تا غیر آییني کار کولو په مرکز کې در سره یو تن میلاو هغه غیر آییني کار کولو زه خو پوهېدم که نه د هغې باوجوده زه مرکز ته لاړ یم چې صوبایي الیکشن ده زه پې خاموشي اختیارم چې څه کېږي ودې شي خو د صوبې الیکشن نه بعد به ما ته لیسټونه راکوې ما ته به پیسې ښیې چې د دې له نوشهره نه په ارامسازۍ کې څومره پیسې راغلي دي د هغې په روښنایۍ کې به زه ډاډ درکړم او زه به الیکشن کړم خو ما خو درته څه وویل چې ما نه یې قربانۍ ګډوډه جوړ کړو دې چې څه کولو هغه